IMF نه قرضه اغشتل څنګه یو ملک تباه کوي چې اوري حیران بشي. او بل طرف ته زمون حکمرانان چې کله د IMF نه قرضه واخلي نو یو بل مبارکیان ورکوي چې مبارک شه کنه دونه عرب روپۍ مو واغشتي IMF نه مبارک شه دومره عرب چون کې دا ډیره د افسوس خبر ده. لکه یو انسان بل انسان نه قرض اخلي خو د مجبورۍ په وجه اخلي د افسوس خبر ده. غله په قرض اغشتل باندې خوشحالي نه ده پکار. خو د پاکستان حکمرانان واحد داسې حکمرانان دي چې دای په قرض اغشتلو باندې خوشحاليږي چون کې یو انسان هم تاسو نه ویني چې به قرض اغشتو په وخت کې خوشحاليږي. اب یو ټکجن وی به یو مطلب ټک سړی وی چې په قرض ایشتلو باندې خوشحاليږي نور په قرض ایشتلو باندې څوک هم نه خوشحاليږي. خو د IMF نه قرض اغشتل دا څنګه ملک لا نقصان ورکوي نو ورېږي. یو صحافي دی سینیئر صحافي عامر متین هغه وایي چې ما سروې کړې ده چې د پاکستان کې د ټیکس پیسه چې کومه ده هغه تقریبا 13,000 ارب روپۍ ده. 13,000 ارب روپۍ چې کوم دی هغه د پاکستان د ټیکس پیسه را جمع کیږي چې کله په دې کې غلا غلطي ونشي نو 13,000 ارب روپۍ د ټیکس د پاکستان را جمع کیږي. په دغه 13,000 ارب روپو کې 8,000 ارب روپۍ چې کوم دی پاکستان په سود کې ورکوي چې کومه قرضې راغشتلې ده. یعنی دام نه چې د قرض هغه پیسه په واپس کوي د قرض هغه سود په ورکوي 8,000 ارب. نو دا ډیره د افسوس خبر ده لکه دومره نیمه نه زیات چې کوم د ټیکس پیسه راټولیږي او دغه ټیکس پیسه د ملک معیشت کې ډیر اهم کردار ادا کوي. په دې باندې عموم خلکو له ریلیف ملاويږي عموم خلکو له په سبسډیز ملاويږي مختلف ډپارټمنټس نه اویل اینڈ ګیس کې مونږ له سبسډي بجلی کې ملاويږي چې کله ټیکس پیسه چې کموي هغه صحیح طریقې سره یوټیلایز کیږي. نو زمونږ نه نیمه نه زیاته ټیکس پیسه چې کومه ده هغه سود په مد کې ځي. د نیمه نه زیاته پیسه مونږ د سود په مد کې IMF ته ورکو چې څومره د مونږ ټیکس راټولیږي. نو بیا تاسو خپل سوچو کوي چې څنګه به د مونږ ملک ترقی کوي یا څنګه به د مونږ ملک معیشت بهتري طرف ته ځي. نو دا یو سینیئر صحافي دی عامر متین د دې خبرې داوا کړې ده چې 8,000 ارب روپۍ خو مونږه سود ورکو IMF ته. لکه او بل طرف له زموږ دغه حکمرانان دی چې کله د IMF نه قرضه راخلي نو دی ډیر زیات خوشحال وي چې کله قرضه میلو نشي نو په هغه شپه دی له خوب نه وردي خفه وي چې قرضه راله میلو نشوه. او چې کله قرضه دی له میلو شي نو دی بیا یو بل مبارکباد ورکوي پارټیان یو بل لکوي یو جشن سماوي. ډیر افسوس خبره ده. الله پاک دې زموږ په ملک باندې رحم وکړي. زموږ ملک چې کوم دی د لالونو خزانه ده د لالونو خزانه ده د ملک دی کې د هیڅ شي کمی نشته. کمی چې کوم دی صرف د ایماندار لیډرشپ دی چې کله هم موږ ته ایماندار لیډرشپ یو داس لیډرشپ ملو شو چې هغه په ملک باندې خوږیږي د هغه په ملک باندې زړه خفه کیږي نو بیا به تاسو ګورئ چې زموږ د ملک کم زینه کم زیله ځي. نو ډېر افسوس خبره ده. دا دوا صحافي عامر متین کړی ده. نو تاسو خپل کمنټ وکړئ چې آیا د IMF نه قرض اخیستل دا د ملک د لپاره فائدہ مند دي او کو نقصان ده دي. نقصان یا لړی تاسو په دې ویډیو کې ما بیان کو. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو له ضرور وسوي. والسلام.